ابو قلابہ رحمه دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد تیر شوی دی ابو عبداللہ رحمه اللہ فرمائی ویزا یو واری چکم دی داسی پا لار باندی وزا دریاب پا غاڑ باندی تیرے دما دغلتا یو سڑے دے پا لاس و خپو باندی گوڑو شل لے پسترگو باندې وړون دی یو بابا دی یو ضعیف انسان دی او دغه انسان دا چغې وایي وایي الله ستا لاک لاک شکر دی وایي ما ورته ویل چې ای بابا تا په څه باندې شکریه وباسې حالان کې ستا لاس خپې ګوړه وشلي ستا سترګې ړندې دي ته څه نه وینې نو دا شکریه د څه وباسي وایي هغې بابا راته وویل وایي زه به شکریه ولې نه وباسم د دې دریاب په غاړه باندې زه دلته ناست یمه که الله رب عزت وغواړي او دا دریاب په ما باندې راشي او دا دریاب ما ډوب کړي نو څوک به ما د دې نه بچ کړي او که الله پاک وغواړي دغه لوی غر په ما باندې راولي او ما په دې کې چې کوم دی چپنی کې او ختم مې کړي نو څوک به ما د دې نه بچ کړي نو ما ویل چې دا بابا خو ډېر نیک انسان دی چې په دې حال کې هم د الله پاک شکریه وباسي چې په لاس او خپو باندې ګوډه وشل په سترګو باندې ړوند دی وایي ما ورته ویل چې بابا که ستا څه خدمت دې ما ته ویلی شي زه خدمت ادا کوم وایي هغې بابا راته وویل چې 3 ورځې وشي زما یو ماشوم بچی دی هغه غیب دی پتې نه لګي مهرباني وکړه زما دا بچی چې کوم دی چېرته پیدا کو مالې راوله ما ویل ډېره ښه ده ابو عبدالله رحم الله فرمایي وایي زه ووتم او ما ویل زه به د دې بابا هغه بچی چېرته پیدا کوم د 3 ورځو نه غیب دی وایي داسې په لاره باندې تېرېدمه په یو ځای کې یو ماشوم دی هغه چې کوم دی زناورو خوړلی دی مارغانو خوړلی دی ماشوم چې کوم دی ټوکړې ټوکړې پروت دی وایي ما ویل ښکاري هم دا د دغې بابا بچی دی وایي ما ویل چې اوس به دې بابا ته زه څرنګې حال ویم چې بابا ستا هغه بچی خو داسې په یو ځای کې پروت و او هغه زناورو مارغانو خوړلی ختم دی او بابا غریب خو اسې ړوند دی شل دی ګوډ دی او دغه یو ماشوم بچی دی د هغې سره هم دا کار شوی دی نو د بابا په زړه به څه تېرېږي زه به اوس دې ته دا خبر څنګه ورکوم خو بیا هم ما ویل بس د الله پاک طرفه چې څه دین هغه شوي دي خیر دی په طریقو ورته ووایه وایي رالم هغه بابا ته ویل چې بابا ستا هغه بچی خو دغه رنګې ما ته په لاره کې موندی شو هغه مارغانو زناورو خوړلی دی هغه وفات شوی دی وایي هغې بابا په دې جمله باندې داسې نه چې هغه پر یادونه او جړاګانې په ځان یې راکېښوده ناشکري شروع کړه پر یادونه نه بلکې وایي د الله پاک لاک لا شکر دی چې دا د جهنم د خشاک نه بچ کو په ماشوموالي کې وفات شو د بلوغت نه مخکې وفات شو د جهنم د خشاک نه بچ شو په دې هم د الله پاک شکر دی بیا یو چغه والا بابا وفات شو خلق راتلا سوګې لاس کولې سوګې خپې کولې سوګې تندې کولې ما ویل چې دا نیک انسان دا سوګ دی دا ډېر لوی مرتبه والا دی چې دا خلک یې دومره عزت او قدر کوي او خلک ویل چې دا د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی نو محترمو په دې واقعې کې موږ ته دا سبق راکړی شو چې انسان له په هر حال کې د الله پاک شکر وستل پکار دی کاغه په ناسته ده که په ولاړه کاغه په ملاسته په هر حال کې کاغه غم دی او کاغه خادي ده انسان باندې هر قسمه مرحله راځي انسان دې دا سوچ نه کوي چې په دنیا کې اوسېږم همیشه به خوشحاله یم همیشه به چې کوم دی ما ته سهولت وي همیشه به ما ته سکون وي دا هیڅ چرته نشي کېدلی خو هر حال کې به موږ د الله پاک شکریه وباسو لکه دی بابا چې په خپل دی واقع کې د دې یو لوی سبق پروت دی په د الله څخه باندې ګوډه وشلې په سترګو ړوند دی یو بچی دی هغه هم چې کوم دی په دې حال کې چې کوم دی هغه وفات شو خو بابا د خولې نه چې کوم دی د الله پاک شکریه ویستلی کېږي بل څه نه وباسي